چې دا پندال خو څه که داسې لس پنداله شي انشاءالله به ډکېږي خو نن چې تاسو ته موږ خبرې کوو باید چې لږ په غور یې واورو عزیزانو لکه څنګه چې ډاکټر عبادالله صاحب خبره وکړه چې دا نارې به وال کېدلې چې کله د پاکستان جوړ شوی نو دا نارې به وایي چې پنجابي حقوق نه راکوي سندۍ حقوق نه راکوي بلوچي د خپل حقوق میلاو دي زمونږ په حقوقو خلک قابض دی خو افسوس خبره دا وه چې په موږ کې یو خو تعلیم کمی و دویم دا و چې موږ کاڼه لانده به لېږلي سملو ته او په 1973 کې پاکستان د جوړېدو نه په اول ځل دا موقع میلاو شوله چې پاکستان ته یو تاریخي عبراني معاهده هغه جوړېدله عزیزانو دې اوسنو پارټو او د اوسنو لیډرانو د دې اباوی دا چې په هغه وخت کې د 73 آئین جوړاوه او د 73 آئین د پاکستان یو مقدس کتاب دی او ګڼل کېږي او بعضې خلک د دغه 73 آئین په تناظر کې په حوالو نه ستړي کېږي خو عزیزانو په 1973 کې چې کومه ګوته زموږ څه شوې وه د هغې ګوتې نتیجه موږ ته تقریبا 9 کاله بعد د افغانستان په جنګ کې راورسېدله عزیزانو د 73 آئین جوړېدو پاکستان عیسا قبایلي علاقه وګرځېدله د ارټیکل 1 لاندې آئین روانو د انساني حقوقو دفاع ته شاملېدل او چې کله 247 ته د 1 نه 247 ته ورسېدله نو دې ظالمانو یو داسې ارټیکل په آئین کې شامل کو چې د وکیل د دلیل د انساني حقوقو د هغه ځای د واک اختیار د جمهوریت کې شاملېدل د اسمبلۍ کې شاملېدل هغه ټول اختیارات یې زموږ نه واخیستل په دغه یو ارټیکل کې موږ فخر کوو چې دا آئین جوړ شوی دی خو موږ جړیا او فریاد هم کوو چې دا موږ کومه ګناه کړې وه بالغ رایتي په هغه وخت کې نه وه ایډل فرانچایز نه و په هغه وخت کې چې کله دا آئین جوړېده دا زموږ نمایندګي چا کړې ده دا ته چې نن دا آئین باندې دا فخر کې په دې آئین کې دا ارټیکل 247 ولې شامل دی خو عزیزانو د هغې نه وروستو متواتر په دغه آئین کې 21 ترمیمونه وشو 21 ترمیم هغه باندې د پاکستان د ټول آئین ورهالنګ وشو بورې وشو خو آیا دې سیاسي پارټونو دا تپوس کوم د دغه وخت د قبایلي پارلیمنټریانز نه دا تپوس کوم چې په ارټیکل 47 باندې 247 باندې کوم پیري ماما ګوته ایښودې وه چې دا تاسو مې لیده او د یو بل غالو ته میډل واچوئ تا ته دې مبارک شي میډل آئین دې جوړ کړو ای وروره دا میډل واپس کا زما بچي په اور کې سوځېږي زما بچي په کیمپونو کې دي زما بچي په یخنۍ او په ګرمۍ کې د خیمې لاندې شپې کوي زما تور سرې بې عزته شولې زما تور سرې هغه تور سرې چې چا یې مخ نه هم لیدلی هغه تور سرې نن په کیمپونو کې پرتې دي زما علاقه برباد شوله زما علاقه د هر طرفه لاړندوړه شوله بازارونه مې ختم شو کورونه مې لاړه عزت مې نیلام شو او زه پارلیمنټریان څه وایم زه دا وایم چې ماله پرمټ پکار دی زه دا وایم چې سنټ خرڅ کړه او جیبونه ډک کړه موږ د دې لپاره راغلي دا خپله پارلیمنټریان موږ د دې لپاره نه یو راغلي شهابالدین خان د دې باچا وروره په دې ووټ اخیستی و چې زه ممبر شمه زما سره مې پارټۍ وعده کړې ده زه به افشار د منځه وړم داسې وه موږ مشتري خلک یو موږ پرمختونه والا نه یو انجینر صاحب په سټیج ناست دی زما ورور دی زما خوږ مشر دی زما ضرور ویلې د انجینر صاحب ګواړی چې انجینر صاحب ته مې د اوسه پورې د یو کار نه دي ویلي نو ته بل چا ته تپوس وکړئ زه به دغه قسم وخورم زما عزیزانو چې زه د افشار نه علاوه په بل یو کار پسې م 4 کاله پوره کېږي الله په سر ولاړ دی د یو منسټر دفتر ته نه وتلی الله په سر ولاړ دی زه صرف او صرف اسمبلۍ ته چې راغلی یم که بار ولاړ یم
د صلاحالدین خان د جنازې د وروسته زما یو مقصد پاتې شوی چې ګویب زیارګو زما ورو تاسو هغه لښکرې وایي هغه خلک یې وایي چې تاسو هم د دې سیال خلاف موږ جیلونو ته لاړو تاسو هم په دې میاشت کې همدغه دسمبر میاشت وه پرخې ته پراته وئ یخنۍ ته پراته وئ جنازه مې صلاحالدین خان اوچته کړله زه هم راغلی جیل خو تاسو د روډ نه نه وي وچت شوي هماغه خلک یې وایي هغه امام دی او ای قبایلو ورونو ای قبایلو ای د خیبر وروره ای د مومند وروره کښېنه د دې وینې مخې ته یې د کور مخې ته یې کښېنه چې پاتې نه شي دا د وخته د مارچه پورې پېښور کې نورې جلسې نه کوو په بل ځای کې نورې جلسې نه کوو موږ ته ګل مرجان ته نه دیو چې بس نه ونو په باغیناران کې موږ ولسي خلک یو نن زه دې له چلنج ورکوم نن موږ میدان ته مسلم لیګ راووتو موږ به ټول قبایل د پارټۍ په حیثیت کې نور نه د قوم په حیثیت به نور راځو یوه اجنډه به نوره زموږ سره نه وي ټول اجنډه به وي زموږ سره